علیکم ګرانو کتونکو، نن یو ځل بیا موږ راغلي یو ستاسو درانه خدمت ته په زیارت کې یو ناموره شاعر چې خدای دا دلریش نمژي چې الله تعالی یو ډېر عجب وسیع ذهن ورکړی دی چې تعلیم یې یو څه هم نه دی کړی، خدای شعر او شاعري کوي او دماغ کې حالت جمع کوي. کمال دی وده ته او سلام دی وده ته. نو راځو له خدای دا دلریش سره منجلس کوو. تر دې له مخه زما د یوټیوب چینل سبسکرایب لایک او فالو کو. نو له خدای دا دلریش څخه یو څو پوښتنې کوو، بیا به له ده څخه یوه نوږې تازه خوندوره غزل واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دا دلریش صاحب څنګه یې سر؟ خیریت ته شکر دی. عملیاره ته ښه یې، جوړ یې، طبیعت ښه دی، الحمدلله، برابر یې. د الله احسان دی. موږ اورېدلي دي چې ته شاعري کوې او له ډېره ټیمه یې کوې. ته دا راته ووایه چې تا له کومه ټیمه شاعري شروع کړې دا څو عرصه کړي، څو ټیم کړي؟ یاره بس خبره دا تر یوه ده چې ما په هغه ټیم کې لیکایي خوست هم نسته، هغه ټیم هم نه وه. ما د کلو څپه سودګار دی چې په څو کاله کې ما کړي ده چې ما یادېږي. بس د ټپه مې به جوړه کړله، اول وار مې یوه ټپه جوړه کړله، خدایه ولې دې میین کړم، په زړه مې لیلا ده ستا به کله یادومه. بیا نو په دغه کې کمال خان اندیش صاحب د الله عمر ورکړي، هغه ماله ډېر داد راک، په رادیو کې به ورکړو، په اخبار کې به وکړو، هغه ټیم دغه شیان وو. نو له دغه بعد بله ما شعر جوړ که، اوس مې نظمونه سته، غزلې سته، او دوی په حافظه کې لیکل کې مې نه دي. له بده مرغه پروش مې یو څو دانې ولیکلي، هغه کاپۍ مې ورکه شوه. بس یاداشت دی. د دلریش صاحب ته دا ټیم اندازن خپلې څو غزلې لري تر نظمو پورې او تر غزلو پورې؟ یاره ما نظمونه نه دي لیکلي، غزلې ما 23 څلېرویشت غزلې لیکلګي وې، هغه بس کاپۍ مې ورکه شوه. هغه بعد مې به نورې هم لیکلګي. حافظه کې د ذهن کې د دا ټیم ټوټل څو غزلې شته؟ دا ټیم یاره ټوټل ګردې شته، ګردې تقریبا څو غزلې تعداد به څو وي؟ یاره تعداد یې ماته نه دی معلوم، دا دی چې غزلې مې په دماغ کې ګردې شته چې ویې ویم بلخې معلومات کېږي څو مې لیکلګي دي. یو نیم سل یا کمې دي، بس تر درسو به پورته وي. و دا ټیم دا شاعري له کومې وجې شروع؟ یاره شاعري خو خبره دا تر یوه ده، زه به دا سوالونه پر ډېرو خلکو سوي دي، ما اورېدلي دي. دا خو اصل خبره دغه یوه ده چې دا به زه په شعر کې تا له جواب درکړم. وی د اسمان ستورو ته ګوره څومره ډېر دي، د اسمان ستورو ته ګوره څومره ډېر دي، داسې ما په زړه داغونه دومره ډېر دي، او نه راتګ دي خفه نه یم دلبره، نه راتګ دي خفه نه یم دلبره، دا د خلکو پیغورونه څومره ډېر دي، داسې مه ویوه ماته چې ستا یېر یم، داسې مه ویوه ماته چې ستا یېر یم، او زما زارۍ او زما خواستونه څومره ډېر دي. که ته نه وی نو دلریش به شاعر نه و، که ته نه وی نو دلریش به شاعر نه و. ورته ګوره زما شعرونه څومره ډېر دي. ډېر ښه. نو دا ټیم تقریبا ستا تازه غزل؟ ما خو غزلې لیکلګي دي، یبس مې کړی دی، خو تازه غزل په دا د ووټ په باره کې بلدیاتي ووټ کې چې ما وویله دغه غزل به ځم تازه وي، له دغه بعد به تازه غزل بیا نه یې راغلګي. هغه یو دوه درې کړۍ که راته ووایې؟ هغه دا ته را وویل بلدیاتي ووټ را روان دی خدای خیر کړي، بلدیاتي ووټ را روان دی خدای خیر کړي، زوی پلار سره ولاړ دی خدای خیر کړي، او دا شعور دی چې راغلی نن سبا دی، دا شعور دی چې راغلی نن سبا دی، غریب خان سره ولاړ دی خدای خیر کړي، او یې ملګرو جذباتي مایوسه نه سئ، یې ملګرو جذباتي مایوسه نه سئ، په نن ورځ پسې سبا دی خدای خیر کړي، نن په هر ټکر کې دوه او درې ولاړ دي، نن په هر ټکر کې دوه او درې ولاړ دي، اوس د هر چا امتحان دی خدای خیر کړي. او دا متل دی چې پور کاږه وایه پرېږده، دا متل دی چې پور کاږه وایه پرېږده، د دلریش دغه بیان دی خدای خیر کړي. ډېر ښه. نو ګرانو کتونکو، دا خدای دا دلریش صاحب و چې تاسو ته خپل کلامونه وړاندې کړل، او زه هیله لرم چې نور به م انشاءالله له ده سره ډېر ښې مرکې وکړو، ډېر ښه ښایسته شعرونه به راته ووایي، او زه امید لرم چې تاسو به هم ښایسته شعرونه له ما سره شیر کوئ، او نور مو ښه ژوند غواړم، ژوند مو په خیر، شپه مو په خیر، ورځ مو په خیر، نیکې هیلې او سلامونه. خدا